الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم دا سورة حشر شروع کو دا لفظ په دې صورت کې راغلی یو نمایان لفظ دی معنا د حشر جمع کول دي ځکه دا په مقابله د نشر کې راځي نشر خورولو ته وایي نو حشر جمع کولو ته وایي یوم الحشر قیامت ته ځکه وایي چې اولین و آخرین پیغمبران او امتونه د اسمان والا او ځمکې والا ټول به پکې جمع کیږي ځکه ورته یوم الحشر وایي یوم القیامت نو دا لفظ دی ډیر معنخیز چې هغه یو ډیر ناکار عنصر د یهودو بنو نذیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه وشړل ځکه چې کوم معاهده کړې وه هغې ماته کړې وه دغه نقض العهد کړی او غداري کړې وه د هغې په نتیجه کې نبی علیه السلام دا د مدینې د اطرافونه وشړل نو دا ټکی راواګیستی شو دې صورت ته به توري نوم کېښودی شو نو سوره حشر شو عبدالله ذی العباس به ورته سوره بني نذیر ویو ویل دا صورت د سوره بني نذیر دی ځکه دې کې د بنو نذیرو جلاوطني ذکر شوی ده او ټول بحث د هغې سره شوی دی او مدني دی د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو دی ځکه چې نبی علیہ السلام مدینی منورې ته راغی په هجرت باندې نو څومره ډلې د یهودو چې وې ټولو سره معاهده وکړه چې نه به زما ملګرتیا کوئ او نه به زما خلاف کوئ که تاسو پسې څوک راځي زه به د هغې مرسته نه کوم ما پسې څوک راځي تاسو به د هغې مرسته نه کوئ دا لوظنامه دستخط شوې وه دا لوظنامه شوې وه کله چې په بدر کې الله مسلمانانو ته کامیابي ورکړه نو دی یهودو ویل چې واقعي دا هغه پیغمبر دی چې کوم موږ سره په تورات کې لیکلی شوی دی او چې کله په احد کې په دریم کال باندې جزي طور باندې میدان وبیللی شو او ګڼ صحابه کرام شهیدان شو نو دوی ویل چې دا هغه پیغمبر نه دی او دی رئیس کعب ابن اشرف اغا کعب ابن اشرف د څلوېښتو کسانو سره مکې معظمې ته روان شو او لاړ مکې معظمې ته او هر کور ته لاړه او په هغه سردارانو باندې جړاګانې وکړې او ویل دا د وجلو خلکو چې د مړه کړي دي او بیا د بیت الله شریف په مخ کې ورسره لوظنامه دستخط کړه او پیغمبر خدا سره یې وعده ماته کړه او ورته ویل چې راشئ موږ هلته تیار یو بس یو ځای به مدینه لټي لوټي کړو دا د مدینې نه په مشرق طرف باندې په 2 میله کې اوسېدل دا بنو نذیر او ډېر لوی مالداران او ډېر لوی باغونو والا او ډېر لوی ساز و سامان والا غټې غټې قلاګانې څنګه چې قرآن هغې ته به اوس اشاره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته تاسو بخاري کې ولسته هغې ولیږه او د هغه په لاس باندې دا ملعون د دې دنیا نه رخصت کو مرداري او بیا نبی علیه السلام فوجونه ور روان کړه او د هغې دغه غدارۍ په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی را بند کړه په کلاګانو کې
او اخر کار د عبدالله ابن ابی ابن سلول په حکم باندې راکوشو چې مونږه کې هغه فیصله وکړي او هغه فیصله دا وکړه چې دا د مدینې نه لاړ شي نو دا د مدینې منورې نه اکثریت دا جلا وطن کړی شو شام ته او بعضې خیبر ته لاړل نو د دې صورت هغه دعوه اومغه دعوه د مکی مدني صورتونو ده خو دلته چې کومه دعوه رئیسي دعوه ده چې هغې ته محور الصورت وایي محور الصورت نو هغه محور د صورت هغه دلته واقعه د بني نذیرو ده محور د صورت هغې دعوې ته وایي چې دا صورت د هغې نه تاویږي او ثابتوي هغه نو دلته ټوله خبره د ډېر حده پورې دا په بني نذیرو باندې شروع ده نو الله رب العزت فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله پاکی بیانی د الله د پاره ما هغه تمام شیونه چې په اسمانونو کې دي وما هغه تمام مخلوقات چې په ځمکه کې دي وهو العزیز دا الله زورور دی الحکیم هر کار کې د الله حکمتونه دي نو شروع د صورت وشوه بتنزیه الله عز وجل دا الله صفائی او دا الله پاکی بیان شو په دې کې سبح لله او دا تاسو په وړوکي کتاب میزان کې هم دا زده کړي چې ماضی په ابتدا کې راشي نو معنا به د مضارع کې آمدا ماضی بمانا مضارع چند جا نو ابتداء داغه ابتداء دی سبح لله ما څنګه ترجمه وکړه پاکی بیانې نو تاسو تاسو نو کوی دا ماضی دا پکارو چې ترجمه کړی چې بیان کړی د پاکی نو ماضی چې ابتدا کې راشي نو معنی د مضارع پاکی بیانې د الله لپاره هغه ټول شی نه چې اسمان کې دي هغه ټول چې په ځمکه کې دي یعنی معنا دا ده چې ام من شیء الا یسبح بحمده بل ځای کې قرآن کې الله فرمایي داسې څیز نشته د فرشتې نه د انسان نه د جماد نه د دوابو نه مگر هغه د الله رب العزت تسبیح بیانوي هر شی تسبیح بیانوي ونې غني خو د هر شي تسبیح د هغې د شان مطابق ده او الله عزیز دی زورور دی هیڅوک یې مخه نشي نیولی چې کوم کار کوي د هغه د کار په لار کې هیڅوک رکاوټ نشي ساتلی او حکیم دی معنا دا ده هر کار کې حکمتونه دي او دغه زورورتیا یو جلک هغه د بنو نذیرو شړل دي د اطرافو د مدینې نه نو د هغې پوره تفصیل شروع کوي هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الله غزات اخرج الذين كفروا چې رایستلی دي کافرانو لرا چې دا کافران من اهل الكتاب دا د اهل کتابونه دي د کوم ځای نه رایستلی دي من دیارهم د کورونو د دوی نه لاول الحشر په نزو د اول راجمع کولو باندې دا اول الحشر معنا دا ده چې بنو نذیر باندې د دې نه مخکې په دې یهودو باندې د دې نه مخکې دا واقعه چرته هم نه ده راغلې چې دوی د خپل وطن نه او د خپل ځمکو او کورونو نه شړلی شوي دي دا ړومبی ځل دی چې د محمد مصطفی په لاس باندې دوی د خپلو کورونو نه او د خپلو باغونو نه وشړلی شو نو لاول الحشر معنا دا ده او دویم حشر بیا د حضرت عمر خلیفه ثانی په دور خلافت کې د جزیرة العرب نه هغه نومي یهودي ورکه او ټول شام ته وشړل نو دا هغه حشر ثانی دی یا دلته دا حشر اول دی او حشر ثانی اشاره ده د قیامت قائمېدلو ته ځکه چې قیامت قایمیږي
نو حشر او را جمع کېدل د خلکو به په ځمکه د شام کې کېږي، نو په دې وجه باندې هغه حشر ثاني دی. بهرحال ما ظننتم ایها المؤمنون، تاسو ګمان نه کو مؤمنانو ان یخرجوا چې دا بنو نذیر بوزي، دا دومره کلک او مضبوط خلکو نو نه لویه جتا او اتفاق پای کې او د هغې لوی لوی کلاګانې وي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، او ګمان کو بنو نذیرو چې انهم یقینا دوی چې دي مانعتهم منه به کې دوی لره د بارئی زور نه حصونهم قلاګانې دوی د څه نه به منه کي من الله من عذاب الله، د دوی دا خیالو چې د الله رب العزت عذاب هم موږ ته څه نشي ویلی. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، پس راغې دي ته عذاب الهي د هغه ځای نه چې د دوی په خیال او ګمان کې هم نه راته، د هغه طرف نه پې الله تعالی عذاب راوسته. او وقذف فی قلوبهم الرعب، واچو الله په ړوند دي کې یارې لره داسې ویرول او دومره په هیبت کې شو، په خپلو کلاګانې کې دننه شو، ورونه ځان پسې پورې کړه. یخربون بیوتهم، خپل کورونه به په خپله ورانول، بایدیهم په خپلو لاسونو، د دننه طرف نه وه دا ستنو ته به یې بیا ستې واچولې او ستن به یې راښکل او چت به یې راوغورځو، خپل هغه خپل آبادۍ او دا دیوالونه به یې سوري کول د دې حسد او بغض د وجې نه چېرته مؤمنان پکې ونه ایسېږي. او مؤمنان و بار کلاګانې سوری کولې او کلاګانې به یې ورانولې چې دا پلیتان نورم خدای ذلیل کی. نو یخربون بیوتهم بایدیهم، د دننه طرف نه په خپله لګیا ورانولې کول، و ایدی المؤمنین، او ورانولې دې لره په لاسونو د مؤمنانو باندې، مجاهدینو د بار نه ورانول. فاعتبروا یا اولی الابصار، لږ عبرت وکئ، عقل نه کار والی، خاوندانو د عقلونو لږ عقل نه کار والی. دا هغه دغه دی چې آیا قیاس حجت او دلیل دی او که نه، دا د قرآن آیات په هغې دلیل دی چې حجت دی، حجت او دلیل دی. کم قیاس چې مستنبت د قرآن او سنت دی. دلائل د شرع سلور دی، قرآن مجید دی، احادیث د پیغمبر دی، اجماع د امت ته، او قیاس مستنبته د قرآن او سنت نه دی. څوک چې قیاس نه مني دا هم د جهالت خبرې دي. دا خلکو ډېر کم علم دی، دا مطالعه نه کوي، دی دا قرآن هم سم نه ګوري، دا حدیث هم دی سم نه ګوري، ځکه د دې نه انکار کوي. فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلا، که چېرې نه وی داسې چې لیکلی وه الله پرې بني نذیر ورباندې جلا. جلا څه ته وایي؟ ویستل د ملک د خپلو کورونو نه او د وطنونو نه او د خپلو سامانونو او باغونو نه. جلا خروج عن الوطن ته وایي. لعذبهم فی الدنیا، نو عذاب به ورکړی الله دې بني نذیرو ته په دنیا کې به الله هلاک کړي وی. ولهم فی الاخرة عذاب النار، دې بېایمانانو دپاره په عذاب کې په قیامت کې عذاب درناک دی. دا ولې الله دې سره دا کار وکړو؟ ولې دوی د مدینې نه جلا وطن کړه؟ ولې د دوی کورونه دوی په لاسونو باندې الله وران کړه؟ ولې د الله دوی په ړونو کې دا یره واچوله؟ ولې دوی ساز و سامان او باغونه ټول الله مؤمنانو له ورکړه؟ ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله، دا په سبب دی چې دې بني نذیرو مخالفت کړی و د الله او د رسول، کومه معاهده کړې وه هغه معاهده په خپله ماته کړه. ومن یشاقق الله، څوک چې مخالفت کوي د الله، فإن الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی. اوس کله بعضې مسلمانانو بعضو باغونو ته اور کېښوده او بعضې ونې د کجورو ووهلې، دوی ویلې چې ښه ته خو ځان ته پیغمبر وې او ته خلک منع کوي د فساد نه، او اوس په خپله باندې فساد کوي. نو د هغې جواب نازل شو په قرآن کې، ما قطعتم من لینة،
ولا او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله ويخزي الفاسقين. اگا چې کټ کوي تاسو من لینتن د کجورینا، لینا اگا کجوری توایی چې د قد نه لوړه نه او میوه ډیره جید او مزیدار ای، نو هغه کجوری ته لینا وای. لینا او ترکتموها یا چې پرېږدئ تاسو هغې لره ولاړه قائمة علی اصولها ولاړه په خپلو جوړو باندې. کمه که تاسو پریښې ده او کمه که تاسو وهلې ده نو په بإذن الله دا په اډر د الله باندې ده. دا مؤمنانو د ځانه دا کار نه دی کړی او نه پیغمبر دا ځان چې ته ورته فساد وې، دا خالق کائنات حکم کړی چې دا وکړي. د څه لپاره؟ وليخزي الفاسقين، دې لپاره چې ذلیل شي او وشرمېږي په دې باندې فاسقان. دلته فاسقان نو مراد د بنو نذیر دي، ماتونکي د وعدې دي. وما افاء الله على رسوله. اوس دا یاد ساتئ یو غنیمت دی چې مجاهدین جهاد وکړي او د جهاد په نتیجه کې کم مال د کفارو نه راشي د جهاد د وجې نه هغې ته غنیمت وایي. او چې مؤمنان راشي جنگ له خو جنگ اونشي، اسونه اونس غلیږي، اوښان اونس غلیږي په هغې باندې او هغې په صلح باندې هر څه پرېږدي، دې ته وایي مالفې. نو د مال غنیمت حکم دا دی چې پنځمه برخه الله او رسول له به ورکړي څنګه چې لسمه سپاره کې تیر شوي دي، او باقی به په غانمینو مجاهدینو باندې به تقسیم شي. او د مالفې حکم دا دی چې دا د الله او د رسول دی، یعنی دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فیصله کوي. همدا وجه وه چې د بنو نذیرو نه بې ډزه بې ډوزه مال او دولت پاتې شو، ونې او ځمکې پاتې شوې. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پای کې حکم کو چې دا ستا فیصله به ته کوي. نبی علیہ السلام ټول په مهاجرینو باندې تقسیم کړه باغونه، او انصارو له یې هېڅ ورنه کړه، ځکه انصار مالدارو د خپلو باغونو خاوندانو، او فقراو مسکینان مهاجرینو. نو مهاجر او فقراو ته یې ورکړو، او د هغې لویه فایده به انصارو د مدینې ته دا شوه چې کومې ونې انصارو د مدینې هر یو انصاري په خپل باغ کې پیغمبر خدا ته ونې ورکړې وې، هغې په مهاجرو تقسیم کړې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه ټولې کجورې د انصارو ته حواله کوي. هغې ته خپل باغونه سالم پاتې شو، هغه تکلیف نه خلاص شي بری سړی زما په باغ کې دننه ناست دی. او بل طرف ته چې کوم دی د مهاجرو دا کار وشو چې هغې ته هغه باغونه الله تعالی په لاس کې ورکړو. نو دا د هغې حکم بیانوي. وایي وما افاء الله علی رسوله، هغه چې فی کړی او غنیمت کړی الله په خپل رسول باندې منهم د بنو نذیرونه. فما اوجبتم علیه من خیل، پس نه زغلولي تاسو په دې باندې اسون لره، ولا رکاب، او نه زغلولي او تیز کړي تاسو په دې باندې اوښانو لره. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لیکن الله برنګېخته کوي، راپورته کوي او غالب کوي خپلو پیغمبران لره على من يشاء، په هغه چا چې الله خوښه شي. والله على كل شيء قدير، الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، هغه چې فی او غنیمت کی الله په خپل پیغمبر باندې من اهل القرى د کلو والونه، لکه به طور مثال دلته بني نذیرونه. نو پر الله وللرسول، دا د الله او د الله د پیغمبر دی. ولذي القربا، او د پیغمبر د خپلوانو د پاره دی. والیتام، او د یتیمانو د پاره دی. والمساکین، او د فقیرانو د پاره دی. وابن السبیل، او د مسافرانو د پاره دی. دا مال او دولت دا دی ته حواله کیږي. نو دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مسکینانو مهاجرو باندې مسافرم دی، او یتیمانو پکې شته هغه هم دي، او خپلوان د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم دي، په هغې باندې تقسیم کو. او بیا د دې نکته قرآن وایي ولې الله دا فیصله وکړه چې دا فقراو له پکار دي
دا پیغمبر بر دې تقسیم کوي. نبی علیہ السلام بخاری حدیث ته د خپل بچو زنانو د پاره به یو کال خرچه د دینه ایستا عربي بي ته به کال خرچه ته ورکړه او دا تقسیم به وکړو چې بیا وزیات شو باقی به بیت المال کې خود او باقی به دا جهاد په ساز او سامان اخیستلو کې استعمال وبدا کلا یکون دولتن دې د پاره چې نشي سبب د مالداري بین الاغنیاء منکم پمنځ د مالدارو کې ستاسو نه مالدار د انصاری مدینه دي چرته دا سبب د مالداري نه ګرځي ځکه د عربو دا عادتو چې کله باغی جنگو کو او د مخالف فریق نه به سامانونه هغې قبضه کړه نو هغه به رئیس چې کومونو څلورمه برخه به هغه واخیسته او بیا صوفي ورته وایي چې ځان لکه د یو بل شي انتخاب هغه کوي نو هم کولی شو بیا وروستو تقسیم کېده نو قرآن هغه خبره ختمه کړه اوس به داسې نه کېږي دا به الله رسول دا فیصله کوي دا انصارم بعضې انصارو هلکانو دا خبرې وکړې چې وایي زمونږ هم په کیسه په کار وکړه نو د هغې جواب ملاو شو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا هغه چې درکي تاسو ته د الله پیغمبر هغه والی او هغه چې تاسو د هغې نه منع کوي د هغې نه منع شئ واتقوا الله خدای نه ویرېږئ په هره معامله کې ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی دا خو دلته آیات راغې په دغه مسله کې چې د غنیمت د فی مسله وه چې مهاجرو ته پیغمبر اسلام ورکو او انصارو ته ورنکو دا الله دا فیصله کړې دا د پیغمبر فیصله نه وه تاسو ولې اعتراض کوئ په دې باندې خدا مسله عامه ده یوازې د غنیمت او د فی نه بل په هر کار کې چې پیغمبر تاسو له څه درکوي هغه والی او چې څه نه منع کوي د هغې نه منع شئ یوه زنانه ده بخاري کې به راشي ام یعقوب ورته وایي حضرت عبدالله بن مسعود په یو موقع کې وفرمایل چې کومه ښځې خالونه ږدي یا کومې ښځې پردي ویښته په سرونو پورې تړي او یا کومې ښځې چې کوم دی غاښونه چې کوم دی نو هغه سوان کوي نو دا دې باندې پیغمبر خدا لعنت ویلی دی نو دا ام یعقوب ورپسې راله ورته ویلي چې ما قرآن د دې دوو قایو منځ کې را قرآن دا ټول ما ته معلوم دی په دې کې خدا نشته ته چې کومې خبرې کې نو حضرت عبدالله بن مسعود ورته وفرمایل چې بیبي لو قرأتیه لوجدتیه که دا قرآن تا واقعي لوستلی وی په تدبر باندې تا به پکې موندلی وی ولې تا د آیات نه دی لیدلی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا آیات تا نه دی لوستلی چې پیغمبر دله څه درکوي هغه والی او چې څه نه منع کوي د دې نه پیغمبر خدا منع نه ده کړې په حدیث کې نو بس ښځې ویل او کړې ده دا معنا شوه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم څه خبره کوي نو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهه کې د سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک دې له کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت الله هغه څه ورسه وکړي چې څه مستحق وي الله جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي دې کې څومره کمی دی الله د غیب الخزانو نه پوره کړي او الله دې نه مجاهدین فی سبیل الله پیدا کړي د اقامت دین دپاره کارکنان پیدا کړي د اشاعت د توحید او سنت دپاره کارکنان پیدا کړي ای زمونږ پروردګاره دا منګه یو خیر قدم خیتی مضبوط کی یا الله دې کې کم کمی د غیب الخزانو نه پوره کی الله دا زمونږ د آخرت د نجات دپاره بهترین وسیله وګرځي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا